کله د محشر میدان شي یو سړی به حاضر شي هغه به دومره ګناهونه کړي چې د هغه څومره نظر لګي نظر یو روایت کې راځي چې یو کم سل دفترې ګناهونه به یې کړي یو کم سل دفترې او هغه یو کم سل دفترو کې چې یو دفتر ګناهونه راوسپړې نو دا ځمکه او اسمان نه به درله ډک کي نو یو دفتر چې راوسپړې ځمکه او اسمان نه ډکوي نو هغه 98 دفترې به څومره نو چې کله دا ګناهګار بنده د الله په دربار کې حاضر شي او د مخې ته دا ګناهونه پراتی رب العالمین به ته تپوسو کی بنده دا ګناهونه تا کړي دي دی به ورته وایي او پروردګاره دا ما کړي دي الله به ورته وایي څه عذر شته دی به وایي نه الله د خپل شقاوت سپیرتوب او بدبختی د وجې نه مې دا ګناهونه کړي دي دغې ګناهونو کې به یو رکوټې کاغذ پروت وي د نیکۍ او دا سړی بړه کې وایي چې په ما باندې به اوس د الله پاک د طرف نه د جهنم حکم وشي چې دا جهنم ته بوځي بس دې تیار دی جهنم تلو ته رب العالمین بوتی بنده ستا د دې ګناهونو په مقابله کې مونږ سره یو نیکي شته زلال شه او دغه نیکی والا او دو تله دی با اللہ توی رب ما هذه البطاقه یا الله دا رکوټ کاغذ دا د دې ګناهونو په مقابله کې الله څه حیثیت لري الله زه د دې لایق یم چې جهنم ته لاړ شم الله ما مه رسوا کوه ځکه اوس په بیا اواز کېږي چې پلان کې د پلان کې زوی جهنمي رب العالمین ورته وایي نه لاړ شه دا کاغذ والا او دا په خپله نګرانۍ کې وتله دی به بیا وي رب ما هذه البطاقه یا الله دا رکوټ کاغذ د دې دومره ګناهونو مقابله کې څه حیثیت لري رب العالمین به ورته لا ظلم اليوم لاړ شو په خپله نګرانۍ کې راوتله چې بیا دو نه وی چې د الله فرشتو په ما باندې ظلم کړی دی هغه یو کم سل دفتر ګناهونه چې یو دفتر را پرانیزې نو ځمکه او اسمانونو کې نه ځایږي دا به درله ډک کي 98 دفتر چې ورسره نورې شي هغه به څومره وي نو دا به د تلې په یو چابړي کې کېښودلی شي هغه رکوټې کاغذ په هغې باندې به لیکلي وي لا اله الا الله محمد رسول الله یا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله دا پې لیکلی شوي وي دا سړی به د رسول الله مبارک امتی وي دا کلمه د شهادت به پې لیکلی شوي وي هغه یو کاغذ دا رکوټې دا به د تلي په یو چاپړي کې کېښودلی شي او یو کم سل دفترې ګناهونه د تلي بل چاپړي کې به کېښودلی شي هغه یو کم سل دفترې ګناهونه به سپک شي او دا یو کاغذ چې کم چاپړي کې پروت دی دا به دروند شي ولذکر الله اکبر دا الله په نوم کې چې کم وزن دی کنه دا وزن هیڅ کې نشته په دغه سړي باندې به حکم د جنت شي او د الله په فضل او په رحم باندې به جنت ته لاړ شي